شانګله چې د خیبر پښتونخوا د ښکلي سیمو نه یوه ښکلي سیمه ده. دا سیمه د سیلګرو دپاره په خپله سینه کې په سلګونو ښایسته منظرونه لري چې پکې یو د ماچاړ ابشار هم دی چې په لیدو یې د لیدونکي د ذهن په انګړ کې د جنتي منظرونو خوشبویانې خوري شي. دا ځوان د پېښور د ګرمۍ نه تنګ شوی او د چکر دپاره ماچاړ ابشار ته راغلی دی. دغه رنګ موږ موجودم چې کوم دی د کالام نه صرف د ابشار دپاره رالو چې موږ ویل د شانګلې دا ښایست وګورو او الله پاک دې زه ډېر ښایسته ښایست ورکړی دی، ښایسته هواګانې دي، ښایسته موسم دی او نور د پېښور ګرمۍ نه تنګ راغلي یو. بس موږ خو چې دلته ګرځو او د دې ځینو نه خوندونه اخلو. د شانګلې دنګ شنه غرونه او یخ موسم یو خوا، خو د شانګلې د خلکو میلمستیا هم د هیرولو نه ده. هغه سیلګري چې شانګلې ته د سیل دپاره راشي تاثرات یې څه په دا ډول وي. بالکل زه مخکې هم ډېر راغلی یم شانګلې ته، دې ځای کې زه اوسېدونکی پاتې شوی یم په دغه باندې. ښکلي زبردست مینه ناک خلک دي، ښه ښکلي او ښه مهمان نواز هم دي، ښه قدر عزت هم کوي، هر یو شي دي ټیک ټاک دی الحمدلله. نو زه سیلګرانو ته دا ویل غواړم چې بالکل تاسو راشئ د شانګلې وزټ وکړئ، ښه ښکلی بهترین او ښکلی ځای دی. ماچاړ ابشار چې د الپورۍ بازار نه 5 کیلومتره فاصله کې موجود دی د ښکلا یوه داسې نمونه ده چې راتګ ورته د هر چا زړه غواړي، خو د تلو زړه ترې د چا هم نه کیږي. که حکومتي چارواکي او د سیلګرۍ دپاره راجوړې محکمې دې سیمې ته توجه ورکړي نو دا هم د سیلګرۍ په مد کې د وطن او سیمې په ګټه تمامېدی شي. د سونو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.